په 27/7/2023 باندې موږ ته اطلاع میلاو شوه چې په دې اوډیګرام روډ باندې چا یو کس وویشتو، موټر سایکل سوار و، بله لک وویشتو او په روډ کې پروت دی. نو زه ایسیچو صاحب او ټوله نفري چې دا موږ به بر وخت موقع ته ورسېږو او هغه مړی موږ راوچت کړو. دا په موټر سایکل سوار و او دی ویشتلی و او هسپتال ته قانوني کاروایي دپاره ویوړو چې په هغې باندې بیا د ده د ورور ظهور خان راغی، د هغه د طرفه نامعلوم ملزمانو خلاف مقدمه د رجسټر شوه. چونکې زمونږ ډي پي او صاحب چې دی ضیاءالدین خان ډي اس پي، هغه ډېر زیات ځیرک افسر دی او هغه ډي اس پي صاحب ظهور خان ته هدایت وکړو چې یاره د دې ملزمان چې دي دا فورا رسول غواړي. او د ډي اس پي صاحب په نګرانۍ کې بیا موږ په شریکه باندې ټیم ورک کار شروع کړو او دین رات محنت نه بعد موږ ته دا خبره معلومه شوه چې یاره دا مقتول عثمان خان چې دی دا د همزلف چې دی شاه حسین، هغه په دغه باندې په اجرت باندې په کسانو باندې وژلی دی. او د الله په رحم کرم سره موږ د ډي اس پي صاحب په نګرانۍ کې هغه کسانو ته ورسېدو چې هغه دا ستاسو د کیمرې مخې ته شاته ولاړ دي. دا شهاب الدین دی، محمد اعظم، نادر او جبیر، دا څلور واړه ملګري دي. نو دې ته موږ ورسېدو او دا ټول څلور واړه کسان چې دي علاوه د شاه حسین نه دا موږ ګرفتار کړو او دې چې موږ انټروګیټ کړو نو په دې کې شهاب الدین دا خبره ومنله چې دا شاه حسین چې دی دا زما سره خبره وکړه چې یاره دا عثمان چې دی زما همزلف دی او دا ما له په طریقه باندې ختمول غواړي او زما سره په 15 لک روپۍ باندې خبره وشوه. بیا دا نور درې کسان چې دي محمد اعظم، نادر او جبین، دا د ده ملګري دي چونکې دا د میخو ساتلو والا دي او بیپاریان هم دي، د یو کاروبار والا خلک دی. نو ده بیا ځان سره دا کسان انوال کړه او د دوی سره یې خبره وکړه په پیسو باندې. او بیا په دې 27/7 باندې دې شهاب الدین چې دی د بیا عثمان ته کال وکړو چې ته د اوډیګرام ته راشې، تا سره زما کار دی. هغه په موټرسایکل باندې راغی او دې بیا دغلته کې دی نادر چې دی هغه وویشتو او دې بیا لاړ وتښتېدو. نو په دې کې بیا شاه حسین دته 4 لک روپۍ چې دي هغه ادایګي کړده او هغه پیسې چې دي نو بیا به دوران انټروګیشن چې دي 4 لک روپۍ چې دي هغه موږ برآمد کړې. او نادر چې دی نو ده په دې عثمان باندې ډز کړی او هغه د ډز علی قتل تماچه چې ده هغه بیا د ده نه موږ برآمد کړه. او د جبین ملکیت سوزکی چې دی چې کوم ده په دې وخت کې استعمال کړی و هغه سوزکی هم موږ برآمد کړو. او دغه شانې محمد اعظم او نادر چې په کوم موټرسایکل باندې راغلي هغه موټرسایکل چې دی هغه موږ د دې نه برآمد کړو. نو په دې کې دا ښه کامیاب کیس دی او ټوله مال مقدمه چې ده کوم څیزونه چې استعمال شوي په دې وخت کې دا موږ برآمد کړو. او څلور واړه ملزمان کوم چې ټارګېټ کیلران دي هغه ګرفتار دي. یو شاه حسین چې دی دا ریمینینګ دی او انشاءالله ډېر ژر به هغه د پولیس لاس ته راشي. نو دا زموږ یو کامیاب کیس دی او دا یو بلایند کیس و چې دا ډېر لږ وخت کې موږ ورکه وکړو او د دې موږ ټول دغه سوي ملوث کسان چې دي هغه موږ ګرفتار کړه. نو زه ستاسو د دې الکترونیک میډیا په وساطت باندې دې خپلو خلکو ته وایم چې یاره داسې قسم واردات چې دي پلیز دا مه کوئ او د یو انسان د سر قیمت چې دی نو دا دومره لږ مه مقرر کوئ یا 7 لک روپۍ یا 9 لک یا 15 لک روپۍ، بلکې د انسان د سر قیمت چې دی دا نه پوره کېدو واړه شی دی. او د الله تعالی فرمان دی چې چا چې انسان قتل کړو نو هغه ټول انسانیت قتل کړو. په دې وجه باندې د ټولو خلکو ته ستاسو په وساطت زما ریکویسټ دی چې داسې په اجرت باندې قتلونه مه کوئ او د خپلو انتقامي کاروایانو نه باز راشئ. او که چېرې نه راځئ نو انشاءالله چې دا پولیس ویښ دي دا ویټي لینډ دی تاسو به د دې د ګرفت نه بچ کېږئ.